اختلاف کله پیدا کیږي چې کله زما شعور سوال وکړي دغلته اختلاف پیدا شي. نو ما یو ځل تپوس کړو بیا مې د هغې نه پس تپوس ونه کړ. ما ته یې ویل چې استغفار ووایه او د تا تپوس څنګه وکړو چې د زړه نه خبره وځي او زړه ټچ کړي، زړه ته ورسي هلته یو کلیک وشي. دلته خو موږ له ډېره بده مرغه زړونه ماتو، انسانان وجودونه ماتو. دا زموږ الفاظ کې قرآني مزاج نشته ځکه ماتېږي. او د پیغمبر علیه السلام نه صحابه راځي یسألونک پوښتنه کوي تانه، سوال کوي تانه، نو قل ته ورته ووایه. دا سوال خو زموږ دین خو ریشنل دی، منطقي دی چې سوال دی ختم کړه. نو سوال خو په هدیره کې هم څوک سوال نه کوي، هلته هم امن دی، هلته څوک سوال کوي، هلته څوک خبره کوي چې په کوم ځای کې سوال مری تا خفه کړله، د سوال مری تا خفه کړله، هغه قانونه پرمختګ نشي کولی. ملګرو اختلاف ولې پیدا کیږي او څنګه پیدا کیږي؟ بیا د اختلاف چې کوم پیدا کیدل دي دا تشدد ته کوم وخت رسیږي؟ مونږ که د خپلې ټولنې خبره کوو نو د عقل، دلیل او د شعور دومره کمې دی چې خپل جهالت هم په خپل یعنی مطلب دغه ذات د ښه ښولو دپاره په بل باندې د غالب کولو دپاره مونږ هر حد ته ځو، تشدد ته هم ځو او په هغې کې بل ته د نقصان ورکولو دپاره بیا مونږ یوه لاره هم نه پرېږدو. په دې ټولو لارو چارو باندې د ګران محترم د زلمی فکر، د ښکلي فکر او زمونږ د دې ټولنې زالنده ستوری مفتی فیاض الدین صاحب سره په دې باندې جوړې خبرې کوو. د ځان سره شریکوم. السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام. مهرباني. خوشحاله یم چې د خپل کلي د شب قدر د یو داسې پوهه شخصیت سره، د یو داسې څېړنکار سره او بیا د یو داسې شخصیت سره چې وړ مورز زمونږ چې خبرې کېدې نو ویل یې زه چې خپل تعارف کوم نو هم زه خلکو ته یم چېرې ما ته مولانا او مفتي هم مه وایه، ځکه چې دا هم کله ناکله هغه د ګیپ پیدا کېدو، هغه د لرېوالي پیدا کېدو یو سبب جوړیږي. نو دا خو د دوی هغه عاجزي، هغه انکساري او هغه یو قسم له د دین سره مینه او بیا د انسانیت سره مینه ده. مفتي صاحب دا زمونږ زه د ټولنې خبره کوم، که په بس کې ناست دي، که په بیټک کې ناست دي، که په پوله ناست دي، که په رکشه کې ناست دي، ټول عالمان دي. د چا مخې ته که څه هم خبره کې نو ته به یوه خبره وکړې د هغه طرف نه به تا ته دومره جوابات میلو شي چې ته به په خپل علم باندې، په خپله پوهه باندې، په خپل ریسرچ باندې لږ فکرمند شي چې آیا دا ما خو چې څه ویلي دي نو دا یعنی د عقل او د دلیل په بنیاد دي. اوس وړاندې کس که ته زیر هم کې خو بیا به هم هغه تا باندې د خپلو دغه جاهله خبرو د منلو دپاره تشدد ته راپارېږي، تشدد ته راپاسېږي. دا مسله داسې حد ته رسېدلې ده چې انتها خوښي یې خپله کړې ده. دا به څنګه کوو؟ لکه مونږ که په منبر او په محراب دی نو هم تپوس نشو کولی، مونږ که کومه د خپل علم هغه سطحه ده هغه ښکته ده د هغې د راپورته کولو دپاره هم زمونږ کوشش څه نشته دی. او بیا زما مخې ته که یو دیني عالم ناست دی نو هغه زما مخې ته یو ناپوهه تن زه ګڼم. داسې ولې ده؟ ډېر مهم سوال مو که خو زه دا ګڼم چې بنیادي مونږ اول په دې خبرو کړو چې اختلاف څه ته ویلی شي. جی اختلاف څنګه پیدا کیږي؟ بعد کې دا خبرې بیا ډېرې مهمې دي، دې لپاره بیا راشو. یاد لرئ چې الله سبحانه وتعالی دا کائنات نه دی، دې کې ډایورسټي ده، دې کې ډېره زیاته ښکلا ده. تاسو وګورئ اختلاف په دې کې په ځای کې دی. د رنګونو په خپل منځ کې اختلاف دی، د سور رنګ سپین رنګ سره اختلاف دی، د تور رنګ زیړ رنګ سره اختلاف دی، د لوکاټ بوټي د ام سره اختلاف دی. بیا تاسو په چرند پرند کې وګورئ نو دا کارغه الوتک کې په عقاب سره اختلاف دی، باز سره اختلاف دی. دا اختلاف په دې کائنات کې الله سبحانه وتعالی ایښی دی او دا موږ په شعوري او په لاشعوري توګه سره منلی دی. دا رنګ تاسو بیا راشئ په انسانانو کې وګورئ مونږ دا لوړ دی، دا د دقت ښکته دی، کم دا تور دی او دا سپین دی. دا شی مونږ منلی. دا الله سبحانه وتعالی په دې کائنات کې دا دومره ښکلۍ ښودې ده. د موسمونو په خپل منځ کې اختلاف دی چې مونږ سپرلی ستایو ځکه چې د دې سپرلي جمي سره اختلاف دی که نه، جمي سره اختلاف دی. زه دا اکثر اوس مې په لاره باندې د ملګري سره خبرې کولې واحد بهی سره چې که فرض که دا اختلاف مونږ ختم کړو نو شاعري به وجود کې نه راځي، ښکلا به وجود کې نه راځي، دا اسټیټکس لوک دا جمالیات به ختم شي. شاعر کو چې شاعري کوي نو دغه اختلاف ته ګوري، حسن هغه ستایي، حسن هغه ستایي
نو هغه اختلاف ته ګوري دا نه مونږ کو حسن ستو چې دا ښکلی دی دا سپین دی دا تور دی نو دا هغه ډایورسټي مونږ هغه اپریشیټ کوو او دا الله سبحانه وتعالی په قرآن مجید کې ته زینت الله ویلي دی کاینات دا زینت دی دا ښکلا ده دا مونږ منلې ده دغه رنګ بیا تاسو مخکې راشئ په انسانانو کې هم دا وي بیا کو په انسانانو کې چې کله اختلاف څنګه پیدا کیږي کم ځای نه پیدا کیږي نو دا هغه ځای نه پیدا کیږي چې کله انسان د شعور سترګې کولو کی او دې کله غور او فکر وکړي په خپل پریویس نالج باندې غور او فکر وکړي دغلته اختلاف په وجود کې پیدا کیږي دا هغه مرحله چې اختلاف پیدا شي یو هغه وي چې لوند روان وي نو هغه بله مسله ده او چې کله دې غور کوي ریسرچ کوي فکر کوي تنقید کوي نو دغه دوران کې د څه حقایق مخې ته راشي دغه مرحله وي چې انسان کې دغلته اختلاف پیدا شي دا لټریچر چې مخې ته راځي دا هغه حسن ته ګوري دا بنیادی خبرې دي چې دا اختلاف کله پیدا کیږي چې کله زما شعور سوال وکړي دغلته اختلاف پیدا شي مخکې کو تاسو سوال وکړو چې مخکې به دا اختلاف اظهار موږ څه کوو په هغې موږ وروسته خبرې کوو د قوم دا چې دا اختلاف چې په کوم ځای کې وجود کې راشي نو بیا د دې د اظهار هم موږ له چل نه راځي اوس دا ضروري ځینې اظهارات داسې چې هغه وړاندې تن هغه نه قبلوي هغه نه مني ډیګریډینګ وي اکثر دا اوس څنګه چې په دې خبره مونږ تسلیم کړله چې کائنات کې اختلاف شته دا مونږ منلې ده لاشعوري طور سره غیر لاشعوري طور سره دا مونږ منلې ده اوس په کائنات کې بیا مخلوق خو ډېر دي خو دا انسان دا یو فطري مخلوق دی او باشعوره مخلوق دی دی به سوال کوي کو دې سوال نه کوي دا بیا سم مسله ده دی به سوال هم کوي دی به پوښتنه هم کوي دی به کوېسچن به کوېسچن کوي به نو مفتي صاحب په سوال خو دلته بندیز دی ګناه ده نو دا خو بدمرغي ده زموږ د ټولنې سوال به خامخا پیدا کیږي یا زه دې کې یو خبره کومه چې په کومه ټولنه کې سوال نه پیدا کیږي هغه چې کم دی نو هغه مړه معاشره ده سوال خو په هدیره کې نه پیدا کیږي په هدیره کې سوال څوک کوي زه سوالونه کول لټون کول شواخون کول دا زما د ماشومتوب یو عادت دی نو ما یو ځل تپوس کړو بیا مې د هغې نه پس تپوس ونه کړه ما ته وی چې استغفار ووایه او دا تا تپوس څنګه وکړو نو ما چې د تپوس حق خو زما شته که نه د تپوس باره کې به زه ده ووایم په قرآن حکیم کې الله سبحانه وتعالی فرمایي د روجې په آیاتونو سره خواږې دی واذا سالک عبادي انی فانی قریب چې کله زما بنده سوال کوي او د پیغمبر علیه السلام نه صحابه راځي یسألونک پوښتنه کوي تا نه سوال کوي تا نه نو قل ته ورته ووایه دا سوال خو زمونږ دین خو ریشنل دی منطقي دی چې سوال دې ختم کړه نو سوال خو په هدیره کې هم څوک سوال نه کوي هلته هم امن دی هلته څوک سوال کوي هلته څوک خبره کوي چې په کوم ځای کې سوال مری تا خفه کړله د سوال مری تا خفه کړله هغه قامونه پرمختګ نشي کولی دا چې مونږ یورپ ته ګورو دا نور ویسټرن کنټریز ته ګورو چې اسمان سره خبره کوي سوال کوي د بده مرغه دلته زمونږ اساتذه سوال مری خفه کوي د سوال مری به نه خفه کوي اب اپریشیټ کوي په ماشوم کې به دا تنقیدي صلاحیت پیدا کوي چې سوال وکړه بچې دا خو غټه بدمرغي ده زمونږ په ټولنه کې دا بدمرغي ده دا غټه بدمرغي ده دین زمونږ داسې نه دي زمونږ تاسو ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په کم صحبت کې په خپو کې ورته ناست دي امام محمد علیه رحمه او امام یوسف علیه رحمه هغوی ورسره اختلاف کوي او هغه پرې د شفیق پلار په شانتې لاس ږدي چې تاسو اختلاف وکړئ او اختلاف زموږ په فقه په کتابونو کې موجود دي چې فلانکي دا وایي فلانکي دا وایي څومره حسن دی پکې هلکه زه په فلانکي په قول باندې عمل کوم زه په فلانکي قول باندې عمل کوم خو تهذیب پکې دی په هغې په اظهار کې تهذیب دی نه شاګرد پکارېږي د استاد تنقیص کوي تنقیص نه کوي بلکې تعریف یې کوي چې تاسو سره موږ اختلاف کوو او هغه ولا زړه ورکوي نو تاسو چې دا کومه پوښتنه وکړله چې تاسو کوم ایکسپیرینس دغه کړه دا بدمرغي ده زموږ ټولنه قرآن ته چې موږ ګورو سنت چې موږ ګورو تاسو ته خو موږ کنه یسألونک اصطلاح استعمالي په سوره نساء کې په مختلفو موقعو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې دا فلان کې کار څنګه دی دا فلان کې کار څنګه دی دا ولې د ځان د پوهې لپاره اوس صحابه خو شعوري لیول ده سوال به هغوی خامخا کوه خو بله خبره زموږ په ټولنه کې سوال خفه کوو موږ تاسو کو ګورئ د سوال چې تا خفه کړو تشدد سیوا شو نفرت سیوا شو بغض سیوا شو نو مکالمه خراب شوله اوس راځو تاسو ته خبره مونږ وکړه چې کله شعور مونږ په دې پوه کړو چې زموږ به سوال وکړم دې ځای نه اوس نیکسټ سټپ دا دی اوس به اظهار څنګه کوو سوال زه خو پوه شم تاسو ډېر ښکلې شروع کې تمهید کې د ووایي چې په بس کې ناست او ماما هم ناست دي یو ریسرچر هم ناست دي عالم هم ناست دي مفتي هم ناست دي اوس سوال دې کې دا پیدا کېږي چې د دې اظهار به هم څه طریقه ده څه دستور دی څه مسلک وي اوس نو مونږ ګورو چې دین زموږ سره رهنمایي کوي کتاب اوس نه سره رهنمایي کوي نو زه اکثر ملګرو ته را وایم چې اول خو په دې خبره ځان پوهېږو چې تا کومه رایه قایمه کړې ده اول په دې باندې غور وکړه چې دا درسته ده اول په دې سوچ وکړه او که ورته پته ولګي چې درسته ده نو د ویلو ضرورت یې شته که د ویلو ضرورت یې نه نو خاموش کښېنه خاموشي چې کوم دی نو نیم عبادت دی که د ویلو ضرورت یې وي وی وایه اوس ته په دې خبره پوهېږې چې د ویلو ضرورت یې شته نو دا به ته اوس وایې دې ځای کې دوه سواله بیا دي دوه سواله قرآن مجید دا ډسکس کوي چې وټ ټو سې اینډ هاو ټو سې څه به وایم په دې اول ځان کلیر ده او څنګه به وایم لکه دلته اوس موږ ناست یو نو موږ خو
ورکینګ هم نه کړی چې زمونږ به څه به وایو او څنګه به وایو نو یو ښه پروګرام په وجود کې نه راځي. داسې ده وټ ټو سې زه به څه وایم او څنګه به وایم ډول کوم اسلوب به اختیاروم کوم ایکسپریشن به اختیاروم دا دومره ضروري ده کنه چې دا سټایل نه دی. قرآن مجید په دې سټایل ډېر زیات اهمیت ورکړی دی. په دې باندې به موږ وروسته خبرې کوو چې څه اهمیت یې ورکړی. اوس بیا چې کله قرآن حکیم موږ ته دا دعوت راکوي چې اختلاف خو پیدا شو شعوري لیول باندې زه پوه شم چې دا کار خو داسې نه دی پکار دا ګلاس دې ځای کې نه دی ښودل پکار دې ځای کې ښودل پکار زه دې اظهار به تاسو ته کوم. نو قرآن حکیم په کیټاګوریکل الفاظو کې ډېر ښکلي الفاظو کې دی وقولو للناس حسنا اظهار چې وقولو دغه موقف چې دا کم قول ته اختیار کړی دی دا ته کله پیش کې نو للناس حسنا حسنا باندې وروسته خبر ګوراو چې للناس دې نه دی ویلي چې ته د خپل مسلک کستی ویني هغه سره به د حسن باندې خبرې کوي د خپل تنظیم د خپل جماعت د خپل کلیوال دې نه دی ویلي بلکې للناس یې راوړی دی. للناس مطلب دا دی د هر مکتب فکر خلک وي د هر رنګ والا خلک وي د هر مسلک والا خلک وي للناس دا خوبي ده. الله سبحانه وتعالی لام فور د بینیفټ چې دا وی د فایده پکې للناس پکې راوړي. واه 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 او بیا حسن هغې ته وي حسن هغې ته وي چې هر رنګ پکې شامل وي خواري ورسره وکړه. بیا دلچسپه خبردار تاسو ته ما اظهار وکړو نیکسټ سټیپ به څه وي پوله په پوله به ځو. هغه ځای تاسو فرض کا الله دې نه کې ما سره د بدتمیزي باندې اختیار کړه یا ډیبیټ راځه موږ سره خبرې وکړو زموږ په ټولنه کې راځه که موږ سره په دې کلام وکړه زه به تا په دې پوه کړم زه په دې ډېر ښه پوهېږم د بد مرغه داسې اسلوب اختیار کېږي د هغې هم جواب قرآن حکیم وښولې. زه د اکثر وایم قرآني رنګ قرآني مزاج قرآني د بده مرغه زموږ په ټولنه کې چې کوم استاذ دی کوم د قرآن نوم اخلي نو زه به په ډېر ادب سره ده ویم چې مزاج قرآني د دې کمې دی مزاج قرآني مزاج صحابه مزاج نبوي مزاج څه دی. نو اوس دې کې ګوره زموږ قرآن دغه هات پکړ کر ټریننګ دله کوي د قرآن ټریننګ نو قرآن بیا موږ ته دا وایي چې وجادلهم مکالمه ورسره وکړه مجادله ورسره وکړه خو څنګه په خپل طریقې سره د خپل سماج په طریقې سره د خپل مشرانو په وینا سره د ټوپک او د ډنډې د ټوپک په ذریعہ د ګریوان د نیوو په ذریعہ. اوس ګور سوال کوو کنه قرآن موږ ته وایي چې وجادلهم بالتي په هغه طریقې سره هي احسن سپرلیټیو ډیګري استعمال کړه تفضیلی کول به په عربي کې سپرلیټیو چې هي احسن چې هغه بیسټ وي په دې طریقې سره جواب ورکړه وجادلهم بالتي هي احسن. تاسو وګورئ انداز ته وګورئ ټولنه کې د قرآن په دې چشمو کې د ټولنې ته وګورئ زموږ ټولنه کم خوا روانه ده او موږ کم طرف ته روان. مفتي صاحب لږ انټرپټ کوم صرف یوې دمې ته زه بخښنه غواړم لنډه شان دمه وه دمې نه پس همدغه خبرې دمې نه پس درته ستړي مه شوی وو ګران محترم مفتي فیاض الدین صاحب ډېر په ښکلې او احسن طریقې سره د اختلاف دغه مفهوم مونږ ته بیانوي او تاسو چې د قرآن کومه حواله ورکړله چې قرآن مجید بیا تا ته دا حکم درکوي چې مناظره ورسره وکړه او خبرې اترې ورسره وکړه نو بیا د خبرو اترو طریقه دا چې په احسن طریقې سره اوس دا احسن دا به څنګه ډیفاین کوو. احسن علما دا لیکي چې هر رنګ پکې شامل وي چې هغه دا محسوس کي دا یاد لرئ ډېره اهمه نقطه ده چې تاسو دا محسوس کړئ تاسو فرض که زما مخاطب یې تاسو دا محسوس کړئ چې دا فیاض زما خیرخواه دی دا فیاض زما خیرخواه دی تاسو دا محسوس کړئ دا احسن دی. که تاسو دا دغه نه کړئ چې دی خو ما راپرځوي زما د نیت تشخیص کوي په ما باندې الزام لګوي دا به احسن نه وي دا بیا صرف هغه خپل هغه بدماشي هغه پې برابروله. نو چې تاسو دا محسوس کړئ او علما دا وایي چې ما یخرج من القلب یصل الى القلب هغه اردو کې چې موږ دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی چې ما د خبرې نه دی ځنه وکړه که نه ما یخرج من القلب احسن دی ته وایي ما یخرج من القلب یصل الى القلب دغه قلب ته ورسېده دا به نوک شي دغلته به نوکینګ وشي او دغه نوک ته قرآن حکیم څه وایي بلاغ دا موږ وو که نه تبلیغ لفظ موږ استعمالوو تاسو ته پته تبلیغ بلغه موږ وو وما علیک الا البلاغ وما علینا الا البلاغ خبره ختمه کړو دې مطلب دا بلغه دې ته وایي که نه په عربۍ ژبه کې مشال صاحب ما یو وایر نیولی دی ځای کې جی او تاسو سره یو وایر دی فزیکس کې موږ وایو که نه او دله ما داسې ویو شکل کې داسې جرک مې ورکړه داسې مې جرک مې ورکړه نه هغه ویو داسې روانې دي که نه نو چې کله ستاسو دغه جرک محسوس کړو ځان زما ځان ته راښکلی نو بلاغت شو دا مونږ چې وما علیک الا البلاغ مطلب دا دی تبلیغ مطلب دا دی نه چې بل سکونډل بل بد ردې ورته ویله او د هغه تنقیص کول د هغه استهزاء د هغه استخفاف دا مراد نه دی بلغه دې ته وایي چې موږ قرآن حکیم کې الله سبحانه وتعالی فرمایي هذا دا قرآن دی بلاغ للناس داسې چې هسې ورکولي بلاغت یې کولي بلاغت چې هغه دا ستا دا زړونه وخوځي او په عربۍ کې بیا وایي ما یرق له قلب ما یرق چې دا زړه دې وخوځي چې تو وې چې بیا کور ته لاړ شي یاره هغه فلانکي ځای کې سړي خبره کړو زما ډېر خیر خو یاره د هغه انداز زما ډېر خوښ شو دا قرآني رنګ دی خو دې نه پس
انسان دی جذبات لري رغبات لري احساسات لري د اکثر هغه جذبات له د شر وجود ورکي زه به کو ډېر ښه سړی یم یا کو بل ډېر ښه سړی د پیغمبر علیه السلام سره شوي دي چې انتهایي شفیق مو خو د هغه ځای نه بیا مو ته کنځلې شوي دي بد ردې ورته شوي دي نو اوس په دا نیکسټ تھرډ سټپ اوس پسه کوو دلته کې تاسو خبره کوئ چې د زړه نه خبره وځي او زړه ټچ کړي زړه ته ورسي ولته یو کلیک وشي دلته خو موږ له ډېره بده مرغه زړونه ماتو انسانان وجودونه ماتو دا زموږ الفاظ کې قرآني مزاج نشته ځکه ماتي د ټکو د راټولولو د دې د استعمالولو چل او هنر خبرو کې خبره په دې نکاح په موقع باندې یو آیت زمونږ علما کوي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا پېښور یونیورسټۍ کې هم دا آیت لګېدلی کېدای شي دلته په ځای لګېږي دا تاسو لیدلي قولوا قولا سدیدا دې لږ تاسو د ډیکوډ کول غواړئ مطلب څه دی څه مطلب لکه الله دې ورته ترجمه لیکلي چې سیدھی بات کیا کریں یاد لرئ چې کله یو ژبه بل ژبې ته مونږ ټرانسلیټ کوو نو هغه حق هغه شان نه ادا کېږي داسې دا زه اوس پښتو کې لګیم که تاسو ډېر خوارو کې اردو کې دا هغه شانتې نه څه نه لږ ډېر اتار چړاو پکې راځي نو قول سدید تاسو وایي که نه چې دا داسې زړونه ماتو نو دې کې د زړونو جوړولو خبره شوې ده اوس قول سدید څه ته وایي ډېرې معنی دي خو زه درته 2 معنی وکړم سدید صد نه دی صد د غټ غټ غرونو ته ویلی شي غټ غټ غرونه ني دا چې دا مونسون دا یخ هواګانې راځي دی بلاک کوي دې ته صد وایي په عربۍ ژبه کې یو خو دا معنی شو دویمه دا چې کوم ډیم نه دی ډیم نو چې دا هرډ چې موږ ورته هغه بند کړي نو تیز طوفان را روان دی سیلاب را روان دی ورته هغه څیز داسې کېږي هغه څیز داسې کېږي نو هغه نقصان خو ونشي ډسټرکشن ونشي هغه اوبه تیز یخ ولاړې نشي دویمه معنی ایسارې کړي تاسو دا دې کې قرآن مجید په امیجز کې خبرې کوي په تصویر کې خبرې کوي ځکه چې انسان جمالیات خوښوي کله ورته باران ته وګوره کله ورته کائنات ته وګوره اوس دې کې تاسو ته تصویر نو صد ته وایي بله ښکلې معنی ګوره دا وایرس پراته دي که نه زموږ دا ملګري دا وایرس دي دا انسولیشن ته هم صد وایي نو په دې کې چې کم کرنټ روان دی کو دا زه چې دا انسولیشن اخوا کما نو ماله به کرنټ راکوي نو باید چې زما خبرې د انسولیټډ وي دا چې کله سفر کوي که نه او تاسو پر زړه باندې ولګو نو کرنٹ باندې درګي هو کو انسولیشن مې ته اخواګه نو تاسو به کرنٹ درکې نو دا څنګه دا چې کم چې کورډ وي دا انسولیشن دی موږ وو کنه الکتریشن الکتریکل انجینیر چې پوهیږي نو وقولوا قولا سديدا ګور څومره معنی پکې پرتی دي موږ یې څه کوو سیده خبره کوي قرآن رنگ دا دی د بده مرغه قرآن دا ویلي دي کنه د خپل ځان باره کې بیا قرآن دا ویلي وکلمة الله هي العلیا دا کلمه ډېره اوچته کلمه ده کې دومره خوبي ده دې کې دومره ډیپت چې په خپله تاسو ته وایي وکلمة الله هي العلیا نو اوس چې زه کله خبرې کوم فرض کړئ چې تاسو ته زه بد ردی یم کنزل کوم یا کوته سمه خبره هم کوم هغه کوټډ نه وي انسولیشن انداز مې ټیک نه وي تاسو دا خبره وکړه زړه به مخامخ ماتېږي زموږ د بده مرغه کو د ممبر نه خبرې کېږي نو ګوره زه تاسو به زه به یو ډیم هم درکم دلته اوس ناست یم تاسو سره زه خبرې کوم زه وایم ان الحمد لله نحمده ونستعين خو چې کله په منبر ته وایم ان الحمد لله تاسو چلو شو سوال دی څه چلو شو لغه د ستا انداز ولې په مخ ته دغه شو دا خو خپل بچي وګڼه لګه نه دا خو څومره ښکلي الفاظ دي ان الحمد دلته ناست یم ان الحمد لله خو چې هلته ان الحمد لله دا تشدد په دې لفظونو کې قرآن وایي وقولوا قولا سديدا نو دا چې دا خطبې ډېرې شوې مدارس ډېر شو جوماتونه ډېر شو یونیورسټۍ ډېر شو پروفیسران ډېر شو خبرې ډېرې کېږي اثر نه کېږي چې قرآني مزاج پکې نشته سخت دریځي ده نشته پکې چې قرآن یې تېخ واکه چې قرآن یې تېخ واکه قرآن خو زموږ داسې دی چې دا خو آیین دی دستور دی چې هر یې تېخ واکه سختي به راځي خو موږ یو بله خبره کوله چې فرض که هغه کس خبره ونه منله ما ورته قرآن هم پیش کو نرمي مې ورسره وکړه د پیغمبر علیه السلام زیات شفیق څوک او هغه ته هم خلکو بد ردي ویلي دي خلکو به دا پاگل دی الیاذ بالله دا مجنون دی دا مسحور دی بده خو چا جادو کړی دماغ کار نه کوي الیاذ بالله دومره غلطه خبرې وی کولی خو بیا هم الله سبحانه وتعالی تربیت یې کوي فصبر علی ما یقولون صبر وکړه علی ما یقولون او ریسپانس په څنګه ورکوي ورته بیا نبی علیه السلام له ټریننګ ورکو او ورته وی په سورې فرقان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي دا عباد الرحمن دا عباد الرحمن یو ترکیب دی الله سبحانه دا بندیان اون کوي دا زما دي مای سلیوز زما دي عباد الرحمن عباد الشیطان نه دي عباد الرحمن او هغه کوم خلک به عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا پس به باندې کله ګرځي کنه ډیر په وقار سره په تهذیب سره ګرځي او ورپسې بیا دا وی واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نسميږي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما انرجي به مس ويست کو الله سبحانه وتعالى په سلامتی سره دا غزنه وزدي چې علماء ډېر خپل خبره کړه قالوا سلاما مونږ په دغه کې په عربی کې لفظ استعمالو حال کنډیشن یا پوزیشن لکه مونږ وکنه وہ دوڑتا ہوا آیا
آیا مگر دوړته هوا راغی خو په منډه راغی یا راغی خو سور راغی نو الله سبحانه وتعالی چې خبرې ورسره کېمو هغه بد رد وایي کنځلې کوي ته بیا هم سلامتۍ سره جواب ورکوه قالو سلام ابه کنځل کوي ته به کنځل نه کوې او بدزباني کوي الزام به لګوي ته به بدزباني نه کوې نو ګوره دا انداز چې شي که نه دا قرآن ستا په دې ژوند کې راشي کمال سوال نه پیدا کېږي چې ته بیا بد ردې وې سوال بیا نه پیدا کېږي بیا داسې راشي مخکې مزید جی هغه کنځل وکړي بیا کنځل وکړل اوس سورې حامیم سجده کې الله سبحانه وتعالی جواب کړی چې دوی خو بد ردې وایي پیغمبره اوس پیغمبر علیه السلام ته چې دا خبرې کله کېږي نو دا بای ایکسټنشن موږ ته هم وایي که نه هر دایي ته وایي هر خطیب ته وایي نو ورته وایي چې ولا تستوي الحسنة ولا سیئه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم دا برایي او اچایي دا یو شان نشي کېدی ولا تستوي الحسنة ولا سیئه دا بد جواب او ښه جواب دا برابر نشي کېدی نو ای پیغمبره ادفع بالتي هي احسن بیا هغه لفظ راغی چې ادفع دفع کا د دوی دا برایي دفع کا په نیکۍ سره د دوی دا بدزباني دفع کا په ښه زبانۍ سره د دوی دا بد اخلاقي دفع کا په ښه اخلاق سره ادفع بالتي په هغه طریقه هي احسن چې په هغې کې مقه رنګ راغی چې د دې زړونه وګټئ په دې کې ډېر واقعات نور دغه طرف ته نه ځم چې دې واقعاتو کې نبي اسلام پریکټیکل مثال هم پیش کړی ورپسې بیا دا وایي چې فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم دا ډېر ښکلې جملې دي ورپسې دا وایي الله سبحانه وتعالی وایي داسې رنګ اختیار کا دغه ګوره تاسو ته مو د احسن موږ تعارف وکړو بیا وایي چې دا ته اختیار کې نو دغه کس سره خو دښمني وکړه تریختیا خو ډېر پیک ته رسېدلی وه ډېر زیات ماحول ټینس و نو ته چې کله ښه رویه اختیاره کړې نو فکأنه ولي حمیم هغه دښمني به په دوستۍ کې بدل شي دلته چې کوم لفظ استعمال شوی دا هم ډېر ښکلی دی حمیم اوس حمیم څه ته وایي موږ خو پداسې تېر شو که نه حمیم څه ته وایي په عربي ژبه کې د دوست دپاره د یار دپاره ډېر زیات الفاظ دي خلیل صدیق رفیق حمیم دا ټول الفاظ استعمالیږي نو اوس دلته چې کوم لفظ راغلی دی دلته راوړی دی حمیم حمیم څه ته وایي حمیم هغه ګرم اوبو ته وایي چې کله هغه په مونږ په سټو باندې د اوبه کېدو دغه جوش وخي داسې نو حمیم هغه دوست ته وایي که نه هغه دوست ته وایي هغه دوست ته وایي چې کله زه اوس امین مشال ډور ووینم زه یم هغه دې راغی غم کې ما نیم غم مې کم شي هغه دې راغی بده شوه چې دې راغی موږ وکړه لکه فلانکي راشه یاره ډېر دا ښه ده چې ته رالې یار نو دا حمیم مطلب دا دی اوس په حمیم کې یو بل انټرپریټیشن جی په عربو کې تاسو ته پته لګي په هغه ځای کې به دا چې کومه چټیلی زمین به پتریلی زمین څنګه زموږ دا یکغونډ وغیره علاقې دي حرارت په ډېر زیات و ګرمي به شدت به سخت اوس عرب والا بل ته سفر نشو کولی سفر څنګه کوو اوښ پکې نشي تللی شګه ګرمه ده دوی به دعا وکړله چې یا الله باران وکړي چې کم باران وشو هغه باران ته به حمیم نو چې هغه به وشو نو هغه چې کم خاردار ځینې دي هغه به په ګلونو کې بدل شو هغه به سبزه کې بدله شوه هغه ځمکه به یخه شوله نو دلته چې کوم لفظ استعمال شي چې حمیم نو داسې خبرې وکړه چې هغه ماحول پې څه شي هغه په ښکلې ګل ګلزار شي چې هغه ټینس ماحول چې هغه په محبت کې بدل شي په مینه کې بدل شي په ورورولۍ کې بدل شي او په قامولۍ کې بدل شي نو داسې گفتګو اوس ګوره قرآن موږ ته سټپ بای سټپ روان یم چې موږ ته دا ووایي چې کله بدزباني کېږي ته به د هغه ځای لاړ شي او کو بیا هم هغه بدزباني کړي نو ستا رویه به سوي او بیا الله پاک په یو بله تفسیر دې ځای کې کړې ده جی چې دا کار به خو تاسو کوئ او بیا الله سبحانه وتعالی ته پته مو چې دا کار خو ګران دی هر سړی خو دا نشي کولی که نه خپل جذبات د روژې موقع ده زه اکثر ملګرو ته هم روژه څه ته ویلی شي په یو لفظ کې تاسو ویم که نه دا جذبات او رغبات ما کې دن نشته زه شرم په وجود کې راوستی شم او زه خیر په وجود کې راوستی شم دا روژه دی د پول وخي بریکر بند حدود آشنایي کوي چې دا ستا حد دی نه مخکې مه ځه دا ستا حد دی روژه نوم د دې دی چې ستا حدود آشنایي دا کې پیدا شي قتل مه کوه حد دی بس دا ستا حق نه دی دا ستا جوریسډکشن دی څه دا کې دا ستا اختیار نه دی دا ستا اختیار نه دی چې ته چې کوم دی نو یتیم خفه کوې به دلته به ته ودرېږي نو روژه د دې څیز نوم دی ورپسې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا کار ډېر ګران دی خو ثواب هم بدله هم ډېره غټه ځکه چې دا انسان زما دپاره دا برداشت کوي ذاتي انا پکې هلته ګوره اکثر په دې ډیبیټس کې به مناظرو کې ذاتي انا شامل شي بیا څه په غلطه ویم زه بیا ټینګ شوی یم نو الله سبحانه وتعالی فرمایي وما یلقاها الا الذین صبروا دا کار هر څوک نشي کولی مګر هغه چې صبر وکړي برداشت صبر عدم تشدد چې دا رکیوي او بیا وي وما یلقاها الا ذو حظ عظیم الله سبحانه وتعالی دا هغه خلکو له نه ورکوم مګر هغه چې غټه سینې والا وي او خوش قسمت نو دا څیز هغوی ته میلاویږي انوار د پښمنۍ ته یو ځل بیا ستنې مشه مفتی صاحب تاسو په صبر باندې د خپلو خبرو هغه اختتام ته روان شوي بیا اختلاف او بیا په اختلاف کې صبر ته راتله نو دا خو دواړه یو بل ته د دې خپل ترمنځ یو ډېر لوی اختلاف دی نو ستاسو خبره دي جاري نو قرآن حکیم دغلته دا ووې چې دا وما یلقاها الا الذین صبروا دا څیز نه میلاویږي مګر د صبر کوونکو ته بیا دې ځای کې ورپسې شیطان هم خپل کار کوي دا شیطان بیا په دوه قسمه دی یو پټ دی
یو ښکاره دی د انسان په صورت کې موږ وایو ورکه جواب ورکه ورله خواښې انګور ته ورکه جواب ولا ورکه فلانکې خبره او ته سونه وي او تاسو سونه وي او تم ولا جواب ورکه اول دلته کې سکانې بغیر نه پروت یو خبره ته د کنځل نور موږ نو الله سبحانه وتعالى دې جواب کړي و اما ينزغنك من الشيطان نزغ ګوره شیطان پوکې دا نزغ په ساده پښتو کې موږ پښتانو دا غویان چې خلک په چوکۍ تیار کړي وو هغه پکې چولي یا میخ شان داسې وي پوکې کې داسې فیسبوک کې موږ وی لکه چې دا ریښ شي اوکسانه دا شان داسې وي هغه تیز شي نو شیطان مرته دا جواب درکوي و اما ينزغنك من الشيطان نزغ نو الله سبحانه وتعالى وی چې درته وشي دسه کوئی انسان کې کوئی شیطان کې فاستعذ بالله د الله په پناه کې راشه دغه خلک د الله په شلټر کې راشه چې زه به داسې نو دا خدایي رنګ دی دا چې مونږ وایو کنه صبغت الله د الله رنګ ملنګي لین هغه دا دی چې د الله په رنګ کې الله راته ویل دي جواب به نه ورکوم الله راته ویلي چې ښه جواب ورکړه ښه جواب به ورکوم الله راته ویل چې قلار شه دې زه به دې قلارېږم نو فاستعذ بالله ورپسې د آیت چې دا کوم انډینګ وي کنه مشال صاحب انډینګ دې ته په عربي ژبه کې فواصل ویلی شي او د دې فواصل مطلب دا دی په ساده پښتو کې چې ما قبل مضمون کو څوک په پیښ وي نو په دې دوه ټکو کې د هغې خلاصه په دې کې لکه دا ټولې خبرې زه اوس کوم لګیم اخره کې دوه ټکي وکړم نو زم که په نورو خبرو څوک نه پوه شي په دې دوه ټکو څوک پوه شي نو قرآن حکیم دې ته علما دې ته فواصل وایي په علوم القرآن کې نو فواصل دلته څه دي الله سبحانه وتعالی وایي انه هو السمیع العلیم هغه اوریدونکی دی او علیم دی اوس تاسو کو سوچ په کوي ذهن کې سوال پیدا کېږي چې دې ما قبل سره تعلق ډېر جوړ تعلق دی بدرد به هم درته ویلي کېږي کنزل به هم درته ویلي کېږي اختلاف هم درسره خلک کوي افتراق به هم راځي نو ته به څه کې الله سبحانه وتعالی وایي دوی دا کار کوي انه الله سبحانه هو السمیع العلیم هغه اوریدونکی دی او خبردار دی یعنی دا مه ګڼه چې تا دا بل په لمر باندې الزام ولګاو دا الله پاک اورېدلی نه دی سمیع دی اورېدلی دا خبره تا کنځل وکړل تا قتل وکړو تا چا هغه باندې غلطه خبره وکړله نو دا هغه اورېدلی مفتي تقي عثماني صاحب دې کې یو خبره راياده شو هغه دا وایي ډېره جوړه نقطه ده هغه دا وایي تاسو چې د چا متعلق خلق لاوخې یا قلم رالې او څه لیکل کوي زمین مشال صاحب متعلق څه خبره لیکل جی اکثر موږ کیو کتابونو کې نه موتوړ جواب فلانه کا اپریشن دا غیر علمي ټرم نه دی غاخمات جواب دا بدقسمتي د ټولنې دا دومره غټه بدقسمتي دا تهذیب نه دی دا اسلام نه دی دا پته نه لري زموږ خپل څه کولو ولدي ناګه دا و چې کله زه قلم رالم او خلق العمر چا متعلق یو خبره کوم نو کو د الله په عدالت کې ته ثابتول شي ته چې څه لیکي یا څه وی ویم لیکه ویم وایه خو کو نه شي ثابتولی د چا متعلقه کو نه شي ثابتولی نو خپل قلم او خوله بند کا دې کې چې الله پاک ویلي هو السمیع العلیم هغه خبردار دی اورېدونکی دی دا مخکې چې څه تیر شو که نه زما د خاطره تار څه برداشت کړو نو هغه بل کس ته م وایي او ده ته م وایي کو تا بدرد ویلي او هغه بدرد ویلي الله پاک وایي ما اورېدلي دي ماله به راځئ زه به درته بیا د بیا به ثابتې بیا به ثابتې موږ ډېر اسانۍ سره دی وایي فلانکي کافر شو او فلانکی خو فلانکی چلو شو قرآن برته بداوي دا به تو ثابتې ثابتولی شي نو کو نه شي ثابتولی دغه ټایم کې ماله دی سوچ پکار دی نو دا زه اکثر کنه دلیل نشته شعور شته ما دې کې یو شعر را یاد شو تاسو به اورېدلی وي جنونیت چې شي راخور په وطن پکې دلیل عقل شعور لتاړ شي جنونیت چې شي راخور په وطن زموږ ته وګوره جنونیت لیونتوب پاگل پن دی چا سره خبره نشي کولی ته دلیل خبره کوي دماغ دی خراب دی ته استدلال خبره کوي دماغ دی خراب دی دا ټولنه د قرآن نه لري دا غټه وجومداره مفتی صاحب یو خبر یادېږي دې ځای کې وایي چېرې د خدای په نظام کې د شیطان ځای شته هغه انکار وکړو او بیا خدای ولا وخت ورکړه چې دا تا چې دا څه ووې نو دا اوس ته ثابته کړه ورته وایي ثابته کړه لاړه شه او بیا د شیطان په نظام کې د خدای ځای نشته دغسې بل دغسې دا بدقسمتي دی زموږ نو زموږ ځینې عادتونه موږ داسې کړي دي چې په هغې کې موږ د خپله ذاته راوځو په دغه واقع کې یو پکې پوینټ بل ایډ کړي تاسو دا چې کوم دا سیدنا آدم علیه السلام واقع طرف ته تقریبا اشاره وکړله دغلته وګورئ دوه سنتونه موږ سنت ابلیس او سنت آدم هلته یو خطا وشوله د بل نه یو غلطي وشوله خو دی په خپل غلطۍ باندې ټینګ پاتې شو نه زه ښیم ایم بیټر دین یو دا دی د خورې نه پیدا کړ دی نو دغه سنت تر وجود کې راغی او هغه بل طرف ته او ظلمنا انفسنا موږ ظلم په ځان موږ باندې ورحمېږه سوچو کې اندازو کې اول ته چې کومه صیغه استنه د جمع صیغه ربنا ای رب زمونږه انکلوسیو پالیسی ده ځان د پاره نه غواړي دوه صرف لکه څنګه موږ اهدنا نو الته وی ای رب زمونږه موږ ظلم وکړو موږ باندې رحم وکړو کو تر باندې رحم ونه کو موږ بګره تاوانیان نشو نو دا سنت آدم دا دی سنت آدم ګور آدم زمونږه پلار دی موږ بچوړي یو نو سنت آدم نه چې غلطي درنو شي وایا اعتراف وکړه او زم اکاش
یو مناظره داسې وي ای کاش یو مکالمه داسې وي چې زه ووایم چې ابي مشال صاحب زه په غلط وم تاسو په ټیک وي ای کاش چې داسې وشي او زما یو استاد دی هغه دا وایي وی اختلاف بھی اظہار محبت کی طرح ہونا چاہیے موږ خپل محبوب سره د اختلاف راشي هغه کې موږ بدمعشي پې نه کوو ډېر په مینې سره ډېر په شفقت سره ما وبخه ته ټیک وي یار ما وبخه تاسو چې دا کومه موږ خو مکالمه کوله ما خو زه ډېر ټیک وم خو زه په دې خپل رای کې د غلطۍ امکان ما لره او ستا رای ټیک وه تا چې کوم دلیل پیش کو هغه صحیح و زه خپله خبر واپس علم تاسو ته پته شته چا وګټله دې سړي وګټله چا چې دا شکست تسلیم کړو وګټل د بده مرغه موږ د پورې خنداګانې کوو دا ډېر لوی سړی دی دومره ظرف چې هغه خپله انا شاته کړله او دلیل له استدلال له وقت ورکړه اټ مین چې دا ډېر لوی سړی دی دا ډېر غټ سړی دی او دا څنګه سید ابوبکر صدیق ته وګوره پس منظر یې خو شاته وکنه خو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره رااله صدقنا آمنا مونږ چې کوم دی نو دا منادي واورېدله دا ادن هغه فلیکسیبیلیټي زموږ زړونه دومره کلک شوي دي د دې بنیادي وجه هم دا ده چې د دوه څیزونه موږ پرېښودي یو زموږ حجره خرابه شوې ده حجره هغه شان نه ده چې هغه مشران به پکې ناست وو د دلیل خبرې به یې کولې د پوهې خبرې به یې کولې خوندور ماحول به هغې کې اوس نن سبا هغه رنګ ماحول نشته کو کېږي لوپرۍ خبرې به کېږي د آیسونو خبرې کېږي د موبایل او ګیمونو خبرې کېږي خورلنه ډسکس کېږي د غیرت او فضول دغه کارونه کېږي که نه او د جومات کردار دا ماشوم وړومبي جومات ته ځي یو اوس ماشینې سرې چشمې واچولې ما ته پکې هر شي سور ښکاري کېدای شي هغه سي سور ني یا مې تورې چشمې هر څیز پکې د تور ښکاري یو وي د قرآن چشمې تا ته به یو څیز شر ښکاري او قرآن ته وایي چې خیر دی بس به خیر وي دا خو زما ته خو د قرآن چشمې دي لکه اوس که زه ډیبیټ کوم او زه چاته چپ رالم او زه هغه ځای نه لاړم مشال صاحب وایي چې دا خو ډېر بېکاره دی خو نه ما د قرآن چشمې چولي ما ته قرآن وایي چې دغه ځای نه ځه ما ته قرآن وایي چې جاهلو سره بحث مه کوه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام د بده مرغه په ټولنه کې داسې حسابېږي نو قرآني چشمې موږ په ضد کې راشو په عناد کې راشو او بل دا تنقید ډېر یو ښه ټرم دی تنقید د علم د پرمختګ او د پوهې د پرمختګ ذریعه ګرځي موږ تنقید نیګیټیویټي کې استعمالوو لکه تنقید رامنده کړو تنقید ډېر ښه ټرم دی تنقید ډېر ښه لفظ دی یعنې پرک نه زه یو څیز ګورم تاسو یې ما تحقیق ډېر زه پرې لږ تنقید کوم خو دې ځای کې دا هم یاد ساتل پکار تنقید خپل اسلوب دی تنقید به کې استهزا به نه کوو چې زه ستا ذات په سین خلم او زه خنداګانې وکړم یا فتوې در باندې ولګم داسې به نه کوو او بل دا دی چې په نیت تشخیص په نه کې محرکات موږ اکثر موږ دا فلان کې خو د نیت خراب و مفتي صاحب موږ ډېره بدبختي دا ده چې موږ صرف او صرف تنقیص کوو تنقید نه کوو تنقید برای اصلاح ته که موږ راشو صرف موږ دا هم ووایو چې دا تا چې کوم رنګ جامې اچولي دي دا ستا د شخصیت سره ښه نه ښایي دا ته چې څنګه کړه وړه دي خپل کړي دي کمې اندازې بیان کې ته خبرې کې دا ستا دپاره نقصاني دي او ته که دې انداز ته راشي نو ستاسو پلار نیکه ستاسو ټول خاندان داسې جوړ دی نو دغه شان به پې ته هم ښکلی شي هغه به پې هم ښکلی شي مفتي صاحب محترم ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوشحاله یم او زه وایم چې داسې یو لړۍ دا شروع کوو انشاءالله او دا تسلسل پکار دی دا داسې تسلسل پکار دی چې په دې موضوعاتو بیا په داسې انداز کې خبرې کول بیا د قرآن چې هغه کوم صحیح روح دی او تعلیم دی او د هر ټکي خپل انصاف دی او خپل مزاج دی په هغې باندې خلک پوهول دا د نن وخت مهم ضرورت دی ځکه چې ایکسټریمزم زموږ په ټولنه کې انتهایی حد ته رسېدلی دی کومې ته چې انتها خوښي وایي د خپل ځان د خپل چاپېریال ډېر زیات خیال ساتئ مونږ در سره په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او قرآن مجید فرقان حمید چې هم څنګه مونږ ته هدایت راکوي او مونږ ته تعلیم راکوي او مونږ ته دا یو قسم له لارښوونه کوي چې تاسو په خبرو کې نرمي او خبرې په قلاره نو په خپلو خبرو کې خوږوالی اندازې بیان ښه او د پوهانو سره ناسته زه باوري یم چې زموږ په ټولنه کې به ښکلا راځي خامخا به راځي او د داسې عالمانو په سبب به راځي د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ خدای په امان